السلام علیکم ملګرو. بل ورځ د بلوچستان نه یو بس راتلو چې په هغې کې څلوېښتو نه زیات کسان د اکسیډنټ په وجه باندې وفات شوي دي. جی د بس اکسیډنټ څنګه وکړو؟ دې کې دوه درې کسان بچ شوي هم دي چې د هغوی د خولې څه بیان دی په هغې هم ډیټیل سره خبره کوو. اور بل په دې ویډیو کې سپیشلی زما ډرایور حضرات ته یو سپیشل ریکویسټ دی، اور بل هغه مسافرو ته چې کم لانګ روټ باندې ټریول کوي، یعنی د بس سفر کوي، نو هغوی ته هم په دې ویډیو کې زه یو ډېر اهم پیغام ورکوم. ټول نه پهله د بس ډیټیل در سره شریکوم چې دا بس د بلوچستان نه اسلام آباد ته راتلو، اور دا داناسر چې کوم دی داناسر سره جخت کوم چې د بلوچستان او د کې پی کې بارډر دی، نو هغې سره دا بس چې کوم دی اکسیډنټ کړی دی چې پکې 40 کسان چې کوم دی هغه وفات شوي دي، اور 8 کسان پکې انجرډ دي. ټوټل پکې 48 کسانو په دې بس کې. جی اوس دې بس سره څه شوي دي؟ د ریسکیو چې کوم آفیشل دی د هغوی د ریپورټ مطابق بس چې کوم دی د غرونو چې کومه هایوې وره غرونو چې کوم په غرونو کې کم روډ تللی دی، نو هغې کې دا بس آوټ آف کنټرول شوی دی. اور دا بس چې کوم دی د یو تقریبا 25 میټر 80 فیټ لاندې کندې له پرېوتی دی. نو چې د بر د یو روډ نه 80 فوټ ښکته یو بس پروزي، نو خامخا هغې کې چې کم مسافري، نو ښکاره خبره ده چې په هغې کې به کیژوالټیز ډېر زیات کېږي. جی اوس د دې وجه څه کېدی شي؟ اوور سپیډ هم کېدی شي، اور د دې بس مطابق دا هم ویل کېږي چې دې بس ته په لاره کې یو بل بس هم سورلی ورکړي. دا بس چې کوم دا اوور کراوډډ بس و، مطلب چې څومره دې بس کې کسان راځي د هغې نه پکې زیات مطلب سوار شوي، لکه راځي پکې 13 او ته پکې 40 ور واچې، راځي پکې 13 ته پکې 15 ور واچې، لکه اوور کراوډډ بس و. او بل چې کومه دا لاره وه، نو دا هم خطرناکه لاره ده، د غرونو لاره ده، اور موړونه چې کوم دي دا پکې خطرناک دي. جی نو دغه وجه ده. اوس به مونږ خبرو کوو چې کوم ډرایور حضرات دي، نو هغوی له به یو پیغام زما دا دی چې اکثر ډرایور حضرات چې کوم وي دی په لاره باندې بل بس سره یا داسې بل یو ګاډي والا سره په ریس باندې شي یا اوورټیک وغیره یو ګاډی ور سره خراب وکړي، نو زموږ د بس ډرایوران چې کوم دي دا ډېر خراب ډرایوینګ کوي. اکثر په دې جی ټي روډ به هم تاسو کتلی وي، دا بس خو شوټ کې راخوشي کله چې اوورټیک کوي، نو چې مخکې ولا لاره نه میلاویږي، نو اکثر د کچر روډ ته هم راکوشي، خو اوورټیک وکړي او ډېر خطرناک اوورټیک وکړي. خو دغه د بس ډرایور له د ما پیغام دا دی چې وروره یو خو ته هم دا نه چې ته بس یو سر او بس ستا شاله څه نشته، ستا شاله به هم ستا خاندان وي، د ستا به بچي وي، د ستا به مور پلار وي، ستا به رونه خویندې وي، نو هغوی مه خفه کوه، هغوی په خپل مرګ باندې یا په خپل زخمي کېدو باندې په ځان باندې مه سوځوه. اور بل تا سره شاله پوره یو دنیا ناسته ده وروره، تا سره شاله یو پوره تقریبا چې 30 کسان هم تا سره کینو، دا د 30 کورونو کېدی شي دا 30 کورونو سربراه وي، دا د 30 کورونو مشران وي، د 30 کورونو دپاره رزق ګټي. نو اټلیسټ که چېرې ته په ځان باندې تنګ یې، خو د دې شاله خلکو پروا وساته، او که نه ته نه د شاله خلکو پروا ساتې او نه د ځان پروا ساتې، نو بیا د سیټ پرېږده، دا ډرایوینګ سیټ پرېږده او دې نه ښه په حیا عزت کې راکوشه. چونکې د دې بس اکسیډنټ نه پس ډیر مرګري ما کمنټس وکتل، ما په دې باندې مختلفو سایټس باندې د دې ډیټیل وکتل، نو ډیر مرګرو دا ډیمانډ کولو چې د دې بسونو والا دی ټیسټ وشي، د معاینه وشي، دې کې ډیر مینټلی وایي ټیک نه وي، لکه داسې قسم خلک الفاظ بیا د ستاسو حوالې سره جاري کوي. نو دا کومه سورلي چې داسې وي چې کې هغوی پسې شاله زیات، لکه فلاین کوچ چې کوم دی یا کوسټر شو یا دا بس شو یا هائی ایس شو، نو د هغې ډرایورانو له پکار دی چې مطلب خو ریلیکس ډرایوینګ کوي، 15 منټه لیټ دی ولې نه راسي. خو بل مونږ چې کومې سورلی شاله ناستو زمونږ هم غلطي ده که نه وروره، که چېرته بس یو ځي کې یو 15 منټه زیات ودرېدو، نو مونږ په ډرایور چغې راوباسو چې شا به که نه، او مونږ به تاله ناست یو څه او پلانې دی او ډنګړی دی، صبر مونږ کې هم نشته او صبر ډرایور کې هم نشته، نو بیا خو به داسې حادثات مخې له راځي. نو ډرایور له هم صبر کول پکار دی، سورلو له هم صبر کول پکار دی. بل سورلو له ډرایور سره بحث نه دی کول پکار، لکه دې کې ډېر ډرایور حضرات داسې وي چې د هغوی دماغ د چرسو دماغ وي. اکثر به کتلي تاسو وي چې ډرایور سړی وایي چرس ډېر څکي، دا مشهوره ده، ټرک ډرایور دی، ټریلر ډرایور دی، د بس ډرایور دی، خو دی چرس ډېر څکي، نو دی دماغ د چرس وي، دی سره به ډېر بحث نه کوي، په کرایه به هم ورسره بحث نه کوي. که چېرې ته بحث والا سړی، نو بیا د بس له مه ورخېږه، تا به ورسره بحث کړي، د هغه به دماغ خراب شوي. او دا هم د دې بس حوالې سره کوم چې د اکسیډنټ کړی دې حوالې سره هم دا خبره مشهوره ده چې دې کې هم د سورلو او د ډرایور جګړه شوې وه، په دې کې هم د سورلو او د ډرایور جګړه شوې وه چې سورلو او ډرایور یو بل دمکیانې هم ورکړې وې. نو ګوره دا خو نن سبا خو د ټینشن په وجه باندې د هر سړي دماغ کار پرېږدي،
دا زموږ پاکستاني قوم چې کوم دی دا ګورې نه موږ د بلډ پریشر مریضان موږ د شوګر مریضان په ینګ ایج کې په الګ باندې هارت اٹیک راشي جد منی بنا لکه تاسو ریسنټلی به کتلی پر نیوز ریپورت کې واړه لکان یو هارت اٹیک ول راشي وجه څه ده هایپر ټینشن وجه څه ده اوور ټینشن وجه څه ده همدغه غټ ټینشنونه کم چې په پاکستان کې عام عوام ته ملاویږي نو یو بل سره بحث و تکرار نه دی پکار په پیسو باندې هم نه دی پکار د ستاو د ډرایور د پیسو لانجه ده د ستا هغه سره په پیسو سمون نه راځي خو درون خوږ د بس نه راکوشه مزه پکې تا هغه په زور خو ځان سره نه بوځي بټ ډرایور حضرات لم پکار دي چې هغه مطلب داسې کرایه زیاته یي نه بغیر د دغه نه قانون نه کرایه زیاتون نه دي پکار زیاته کرایه نه دي اخیستل سوارلو سره لکه د بهر ملکونو ته تاسو لاړ شئ دومره خوږې ژبې دومره په ښه طریقه باندې خبرې که د بس ډرایور دی که د هر څه مطلب دومره ښکلې خبرې لکه دومره که یو سړی ټینشن کې وي خو بل انسان ورسره ښکلې خبره وکړي نو د هغه ټینشن ختم شي یو انګریز لیکل مې کتل هغه وایي نو هسې په لاره خلکو له خانده هسې چې څوک درله مخې له درشي نو وخانده والله نو یو به مزړه کې خوشحال شي دا څوک داسې خواږه یې راله وخاندل کیدای شي د ستا د خندا په وجه د هغه یو 15 منټو له ټینشن ختم شي هغه یو 15 منټو د خپل ټینشن نه دی طرف له سوچ کې چې دا په لاره دا کس څوک چې مال داسې وخاندل دا غړو خوشاله شي ستا باره کې سوچ وکړي نو دا د انګریزانو خبرې دي او مونږ خلک څه کوو مونږ چې یو بل له وګورو نو یو بل له کنځلو کوو وروره مونږ چې یو بل ته وګورو نو یو بل له پترس وګورو نو یو بل ته مونږ دا یو د زموږ چې د ټینشن دا مرضونه دا مونږ خپله یو بل له سیوا کړي دي نو زما د ویډیو پیغام هم دا چې ډرایور حضرات لم احتیاط پکار دی دا بے صبرۍ نه کار نه دی اخیستل پکار اور فیصله کولو کې ښه سوچ پکار دی ډرایور له هم او سوارلو له هم دا اوس 48 کسانو په دغه بس کې چې 40 پکې هماغه ټایم وفات شوي دي نو دغه 40 کسانو کې به د کور سربراهان اکثر لانګ ټریول باندې خو د کور سربراز دي که نه یو صوبې نه بلې صوبې له کار له څوک ځي همدې جابونو له څوک ځي خو د کور سربراز دي که نه نو 40 کورونه چې کوم دی په دغه 2 ورځې مخکې په 3 تاریخ باندې دا اکسیډنټ شوی او نن 5 تاریخ دی نو 40 کورونه 40 میاندې بورې شوې 40 جنکۍ کونډې شوې ماشومان به څومره یتیمانان شوي نو ګوره چار چاپیره به خیال کې که چېرې ته په خپل ژوند تنګه مې نو د ستا په لاس کې تا سره صرف دا سټیرنګ نه دی تا سره په دې سټیرنګ په لاس چې ستا په دې سټیرنګ پروت دی نو په دې کې شاله 40-45 کسان ته به بس لګورې چې څونه کسان ناست دي نو هغه عمره زندګۍ د ستا د لاس او د ستا د سټیرنګ سره تړلی شوي دي د ستا یو غلط موو د ستا یو غلط حرکت د ستا یوه غلطه فیصله او د شاله د 40 کسانو زندګي تباه کول نو ډرایور حضرات لا انتهایی خیال پکار دي ډرایور حضرات چې څومره هم دي په روډ باندې په موټر وی په جی ټي روډ په های وی هر ځای کې ډېر ښکلې طریقې سره ډرایو کوئ ښه کول ښه ریلیکس اوسئ په لاره ځان له څه خواږه راخلئ جوس پکې څکئ ښه کول ښه ریلیکس ډرایوینګ کوئ او مسافر چې کوم دی له به هم دا ریکویسټ وکړو چې کلنډرانو سره او ډرایورانو سره بحث جنګ جګړې مه کوئ